ابیر علماء دیوبند په دغه لار باندې تللي دي. کله چې مرزا غلام محمد قادیاني انګریزانو نبي جوړ کو هغې راپورته کړلو د خپل مقاصدو د حصول لپاره د مسلمانانو د سدونو د ماتولو لپاره هغوی د جذبه جهاد د ختمولو لپاره کله دغه فتنه راچوټه کړله. الحمدلله زموږ علماء دیوبند زموږ اکابر مقابله کړې ده او داسې مقابله یې کړې ده چې د صحابه کرامو په نقش و قدم باندې تللي دي. تاریخ کې هغه ټول ریکارډ محفوظ دی او نن هم علماء دیوبند بچي الحمدلله کوڅه په کوڅه الحمدلله چوک په چوک الحمدلله ملک صوبه په صوبه ضلع په ضلع پوره دنیا کې لګیا دی د قادیانیت خلاف هغه جنگ جاری ساتي. الحمدلله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب. نن تاسو دنیا کې وګورئ محترمو نن مغرب د دنیا دغه کافران د انسانیت خبره کوي لیکن تاسو که وګورئ دیو د انسانیت څه وکړه انسانیت سره څه وکړله د پوره دنیا کې تاسو وګورئ دیو د میاندو په غېږو کې ماشومان قتل کړل جهازونو نه په مزایلو باندې وویشتل دغه ځمکې د انسانیت په وینو باندې رنګ کړله. په پوره دنیا کې مختلفو ملکونو کې تاسو وګورئ هلته معاشي اقتصادي پابندیانې انسانانو د لوږې نه مړه کړله. هغه وخت کې دیو ته انسانیت نه ور په یادېږي لیکن دیو ته انسانیت کله ور په یاد شي کله چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې حمله وکړي کله چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړي بیا دیو ته به دغه ځای کې انسانیت را په یاد شي. انسان د دیو په نسبت باندې آسیه بلونه ده انسان د دیو په نسبت باندې ملالۍ ده انسان صرف په دغه دنیا کې د دیو په نسبت باندې سلمان رشدي دی انسان د دیو په نسبت باندې صرف عبدالشکور قادیانی دی انسانیت د دیو په نسبت باندې هغه ګستاخانو ته راشي او هغوی کې محدود شي. موږ دیو ته وایو نن که انسانیت پیژني دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی. تاسو تاریخ وګورئ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغلی دغه وخت کې حالت څه و تیاره څومره وه انسان د انسانیت د دایرې نه بهر وتلی و. نن که انسان انسانیت پیژني دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی دا دغه تعلیمات دي دغه رهنمایي ده. نن که یو کافر هم د انسانیت ژوند او زندګي تیروي هغه په آرام سره ژوند تیروي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره دا د هغه په برکت سره دا د هغه په تعلیماتو سره دا د هغه په برکت سره. بیا موږ پوره دنیا ته ویل غواړو چې کله د دغه محسن انسانیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی درنده نه محفوظ نه وي کله د دنیا نه دغه محسن انسانیت د دغه محسن هغه هم د یو سپي او د هغه د بردارې خولې نه محفوظ نه وي اگر هغه په ذات په حوالې سره بګ بګ کوي بکواس کوي بیا موږ مشرق مغرب شمال جنوب کافرانو ته وایو بیا یاد وساتئ بیا موږ ته سبق دغه میلاو دی بیا موږ زموږ دین او شریعت بیا موږ ته سبق دغه راکوي چې د دغسې درندره بیا د رب دغه ځمکه پاکول دا موږ خپل فرض ګڼو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلمانانو دا مفتی صاحب دونه لرې نه راغلی دی نو کم از کم ده د خپل ختم نبوت باره کې جذبه وښیه که نه. سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب. تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی نرم دل و انتهایی نرم زړه والا و لیکن تاسو سیرت کتابونه وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او زندګي وګورئ که کله د ګستاخانو خبره راغلې ده که کله د ناموس رسالت خبره راغلې ده بیا موږ او تاسو ته د نرمۍ د یخته برابر د نرمۍ ځای نه میلاوي. سیرت کتابونه تاسو لږ وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو ګستاخ دی کعب بن اشرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی الله د پیغمبر په حکم اجازت سره ورځي اگر شپې په تیاره کې د خپل کور په درشل باندې مردارۍ سټې کټ گئی لکه تاسو بخاري شریف اوچت گئی روایت موجود دی دغه زمانه کې یو ګستاخ دی ابو رافع رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی دغه کور ته ورځي اگر خپل خزي بچو سره پروت دی شپې په تیاره کې هغه ورځي هغه په کټ کې خپل خزي بچو سره په هغه ځای کې په تور باندې
वही मुर्दारे लग रिवायात चटका रिवायात की मौजूद दी मदीना मुनव्वरा के 120 साल बुढ़ा दे गुस्ताख दे अल्लाह के पैगंबर साहब कोर तो वर्जी अगर पखपल कोर के पखपल बिस्तर के कत्ल गए बयान करे समझ के राजी लगता हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया चटका हाफिज अल बिदाया के लिखे मक्का मुकर्रमा फतह सोला अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी माफी ऐलान रखो नन लीली कातिलान तो माफी कीजिए नन लीली मुजरिमान तो माफी कीजिए नन लीली दुश्मनान तो माफी कीजिए लेकिन साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला फरमाई अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे रस बांधे दा तौ के सानो दुगुरे वागस्तला दा गुस्ताखानो पदे की शपक सड़ी दो के जनानवे अल्लाह पैगंबर फरमाए उक्तुलूहुम व इन वजदतुमूहुम मुअल्लिकीन बिअस्तारिल काबा देव कत्ल गई अगर कभी उन्हें काबे पर खिलाफ पसी जोड़न पे बुझे समझेगा अल्लाह पैगंबर को गुस्ताख द कत्ल हुकम अगर पकोर की करे दे अगर दरवाजे पर शल बांधे करे दे अगर बाजार की करे दे अगर कुसौ किलो की करे दे हत्ता जी खाना काबा की हम करे दे खाना काबे पर खिलाफ की हम करे दे